تو ته سرسید غده وشوي دي قاید اعظم غده تو په دا قاید اعظم غده نه د مو عام سپین ږیری ډېر غیرتي و خو د هغه تاریخ ته پټ کړو خپل د پیرې پوسیا کړو چې دا بچیون ته د خپل اصل نسل پته نه ولګېږي ته د کوم بې نسله کوې بې اصله کوې کچه کوې بې حیا کوې د دغه طریقه د میندل یې د خو په دا کوم دا سپین ږیري دغې کوم ماندې دا او داسې ژڼې داسې بچون بیا روزګېږوي چې او دا قوم ته د خپل قوم کیسه کړي د خپل وطن کیسه ورته کړي ملګري یو تصویر یې وارد مو په فیسبوک اپلوډ و د سپین ږیري ته وویل فیسبوک یو نوی شی دی چې خلک بس څه پکښې یی نه کا شی که بعد مرضیه دو دا تصویر د 1966 چې د دغه کور ته خلکو په ژبه کښې 1936 ورته یی په دا کښې دی په دا تصویر چې څه کسان دي چې وردۍ وغستې دي کورونه ړنګوي د علاقې نوم بدر دی او د دغه یونټ نوم اف اف دی دا ورته فرنګي دی پاکستان یا نه دی جوړ فرنګي په خپل کتابه کښې لیکلي دي چې زموږ پوځیون دا کورونه ړنګوي محترم سپین ږیري ډېر د خپل وطن په مینه مین ځوانونه دا اف اف یونټ د انګریز په دور کښې په 1840 نه بعد چې د پښتنو د شکست د پوره جوړه وه په دا کښې 50% پښتانه برتي کړي وي خپل پښتنو دا خپل پښتون به وویو 20% پنجابی په کوم په مذهب سیک 60% پنجابی په کوم په مذهب مسلمان دا ورسره و دا د فرنګي چل و په 2010 نه وخله 2014 پره مو ویل چې دا بدر ته دا اوس شی سټډي کړه چې په دغه ټیم کښې کومه یونټ وه ای سپین ږیري اف اف یونټ وه د خلک امر وکړه یا اف اف یونټ کړې وه زه د اف اف یونټ په ښه بات پسې نه څه زه تو ته دا در وښایو چې د دغه خورې یوه پیاوړی سپین ږیری په خپله خوره د ننان غیرت داسې کاوین کوي چې دنیا منلی فقیر پی ته چې کله وویلل شول وخت هم چې خلک پاکستان نه پېژنده دا سپین ږیري ته لږ پته لګېږي ویل چې جینا حکومت روغی چې جینا حکومت روغی ده ورته وویل چې خیر هغه دی کټ یې بدله شوه د فرنګي په نامینه د فرنګي په ژبه د فرنګي په طریقه په دا خوره کښې وخت په وخت چهره بدلېږي شکل بدلېږي جمعه بدلېږي جبر نه بدلېږي ظلم نه بدلېږي خو یوه کیسه زه درته کوم د همیش په خوره باندې ډېر زورور راغلي وخت نه فرنګی راغلی و په فرنګي نه بعد په میږ باندې ډېرې دورې د بدماشونه د یوه د بل د هر چا تېرې شوې دا خلک ته یې حقیر خلک ویل کمزوری خلک ډاران یې ورته ویلل ویل یې پر یوه تاریخ ګواه دی چې چا په ډاران او کمزوری ویلی و نن په خپله خوره موجوده دی نشته د دور نه په دا خوره چې څوک د جبر په نوم راغلی دی او دغه خلکو ته سپک کتلي دي نه کمزوری خلک په خپل کلي پنډېږي وختونه تېرېږي چې څوک روڅي ها مخې سره د دغه خورې تیږې لرګي ازور ورته وکړي لوړ شي څوک نه د دغه خورې نه دا سپین ږیري دا ځوانون ګواه یستی په دا خوره کښې چې جبر چا کړی دی
میز یې د دغه خوره نه وتل په عزت پورې لیدلي دا تاریخ ګورئ بله خبره میز ملو ته ډېره خواشي نه ده شوې خر کې چې خپله بدماشي په جوته کړو خپل زور په جوت کړي کمزوري درته ولیدل شوي ډېر خلک یې چې پالیسي یې جوړه کړله په دا کښې بیا پلونکي قومونه خوښ کړل چې دا بیا مخه ویني زموږ سوچ لږ په دغه وړه سره بدل دی کیدای شي ویلي چې دا کمزوري دي ډېر زر بیا زه چک کړو ټیټوی کوه وکړه دا وکړه اور په اور دا قومونه دا خلک دا ځوانون دا سپین ږیري څنګلي ته کښېني د کونه مخ کښېني بل ځای ښه کښېني په یوه کیسه د سوچ کړو دا سوچ ډېر خطرناک ځای ته روان دی په دا سوچ چې دی په رښتیا سوچ کوي په درویغ یې کړو تو درویغ غونډ جوت شوي دي تو د درویغې ګولې وي خپل یې ایکسپایري ډیټ پې لیکلی وي چې دا بیا په دا تاریخ سي ختم شي تو د درویغې ایکسپایري ډیټ ختم شو تو د بدماشۍ ایکسپایري ډیټ هم په لنډ وخت ختم کېږي سوچ دغه به وکړه معاف کول نشته دا د میز پوړونه کښې پراګینه کښې چې کوم بڅري تېرېږي رو تېرېږي تا کښې نیکونه دا شاعر ته پرېښتی دی چې جبر ظلم چې څه کوي چې پرې نږدې منې یې نه نه دا خلک چې یوه بادشاهي کوله چې چا ته یې خوښه شوله چې دغه نه زه ښه سړی جوړوم دا یې ښه سړی زه نه جوړ چې چا ته یې خوښه شوله چې دا زه بې عزته کوم بیا یې بې عزته کړ مرګ د ژوند فیصلې یې په خپلو شو اخیستې وې ځون یې په منځکه خدای جوړ کړی و دوا یې نه وه کړې ژبه یې داسې عجیبه عجیبه ښځوله چې د عزت او د ذلت د مرګ د ژوند فیصله که د مو سره دي که د عزت د ذلت د مرګ د ژوند فیصله د ته په لوس شوی بیا څوک مو ته مخ راوړوي چې ته څه نیت لرې ورته زه څه شی دا د دغه قوم د دغه سپین ږیري ته تو د بې اتفاقۍ رڅ خوښه وه ته یې بې اتفاقي راوستی شي نه شي راوستی خدای په قدرتي نقشه ګوته وایې دا د خدای رسول دا دی خو کنجکوي یې پټیم هغه د رسۍ کنج کول مو ته لیدل شي نارې پرېږده سلش کې نارې هم ډېره ووالئ مشرونې عزیزونې د توسې د یوه بل سره د مینې او احترام د یوه بل دا د دې شي زرې دي چې قومونه او وطنونه خپل لالیار ته روان شوي دي زه خبر شوم چې د نږدې کورونه زه راته توس ته چای ماړې تکلیف په توس نه کوي دېغ دې روي دېغ د په واس چې کوی توس ته یې د ملي خرڅاو نه دېغ د درکولی خو ته خو د اختیاره کړی یې ته خو په خپله خوره اختیار نشته دی میږه په دا خوره د پردي اختیار په دا شکل څه ولیده چې غټ بټاخور غټ قاتل دا په روټ ته زموږ په ډېر قدرمند ځوانانو سپین ږیري به لوس چکړي وي چې تو په سیټ سي زه یا د میږ ملګري یا د میږ د خلک یا چا سره هم ضد نه دی نه دی ضد په بنیاد روچګېږي خدای قرآن پښتو پښتونولي د پلور نیکه اصول دا د اجازات نه روکوي چې ظالم ملګرتیا وکړي یا ورته خیشه غلامي وکړه دا میږ په دغه شي کښې موجود نه دی کتوب نشته میږ د میږ په کتوبه کښې پښتانه په کتوبه کښې دا پکې نشته دا خلک چې نن نستی درې دېرش ورځې تېرې کړلې زه اول هغه خلک ته چې د دې قوم د غونډولې سوچ یې کړی دی هغې ته سلام کوم
بیا یې دا خلق ته کوه ځکه چې کاکتوس نه وای راغلی دغ د دلته په لاس کسان هېڅ نشول کړلی موږ ته په ایمان سره ځون خپل وجود نه ښکارېږي ځون داسې ورته ښکارېږي لکه د عوام چې وي زه هېڅ نه یو زه توس یو د توس نه بغیر د دغه سپین ږیرې سره د مې ملاقات کم شوی دی لږ هم سره لیدلي دي په لږ شی ډېر دربنه ډاډه یو په لږ شی مې کیسه تېرېږي چې که په ځوانانو باندې اوس خو لیچکې ټیټه نارې کیسې شیرې دي که ډېره کلکه ورتلله په توس مې دا باور شته دی بیا چې بیا ملا تړې داسې دو که نه دو وطنینه خلق خپل ابوداوي د پردی په هیله چک شوی نه دی پردی تو ته دومره ترقي در کوي چې تو په ونډ ځي چې تو په کابو کو د امیر تحریک چې شهیر شو بیا د خلق ته یو نیم ته ویل چې څه کوي خو خپل روزګار وکوي په دغه شو جیل در باندې روشي مړو شي مصیبت توثیق شي تو په روزګار چې دی تړلی وای تو ته د خپل خور وسایل در وای تو ته په خپله خوره درکړی وی دی اصل شي تو په روزګار نه وي تړلی خو په یوه کښلې جمله باندې تو د قومي اتفاق نه په څنګ کوي په دا خوره باندې سپین ږیري او ځوانونه دا ډېره عام کیسه درته که سوچ پرې وکړئ که زه پشه غلط شوی نه و وخت داسې روای چې د ده د جبر لوندې ډېرې خلک سې ورمړې شوې بیا یې چې چاو ذاتي ګټې کړلې ذاتي فایدې ته یې کتل اته یې سور ویلل چاو چې اجتماعي او قومي ګټې کړلې اته یې پاګل لیوانی وویلل د دنیا تاریخ وکسې چې چا هغه ذاتي ګټې ته کوشش نه کړې دي اجتماعي ته یې کړې قومي نه دي په مخ تللي غلطې فرمولې باندې قومي نه جوړېږي اجتماعیت تو اول وي ذاتیاتو دومه کیسه وي میرو اول د قوم کیسه کی بیا د جون کیسه کی دا در نجاری تو امون سم مصرفیات داسې دي چې پاک شه ګټه یا څه دو خو په دغه دوی نه وي په بل دوی وي په بل دوی وي مچې لاره باره وړه شي ګلونه غوندې ولیدل کښېني په خپله چاپک شه د ګلونه جوړوي پښتنو وطن ته باسیت قوم د امونه وخله تر اباسین پوره د یوه نسل د یوې ژبې خلکې دغ ته امن غواړي ښه په جوات یې غواړي چا چې ظلم کړی دی ظالم دی هېڅکله په دغې ظالم ته په ظالم ویلل باندې نه شرمېږي نه ډارېږي او مظلوم سره وچ ډایرکټ درېدل باندې ځانونه د ځون ژوند ډېر خوږ لګېږي نو یا د میږ ملګري ذاتي باد نه وي کوي چې میږ جنې ورته اچوي د قوم د وطن خلک ته په چیکپوسټونه زیاړه مردوړې کړې ټنګداونه کړي معاملات پرې نه دي کړي دا قوم وطن خلک یې په توره شپه چګوو ورکېدو مې دا ونه کړه مونږ چکه د مې ملګري چکه خو وطن خلک پسونه یو نو دغه خلک دا هر شی لیدل شي نو بله ورځ درته ویل چې د انقلاب د خپلواکۍ سندره نغمه شپېلې داسې ورې ورې زڼېږي دا شپېلې ورته ځېږي او دا شیان چې دا دغ د ویني دا هر شی ظالم ویني دا ته دولته مو استقبال خو نه که زه څوک یو زه خو نه مالدار یم نه خان یو ته د ایږي نظریې او د ایږي سوچ ملګرتیا کې چا د ظالم مخالفت او د مظلوم حمایت کوي په دا کښې د ظالم لپاره پیغام وي د توس نه بغیر ای عوامه ای قومه ای ولسه ای خلقه د توس نه بغیر په دغه وطن شي که چا د پرمختګ د خوشحالۍ د ریزې سوچ کوه دا درویغ دی ته چې نه وی ورسره مال د کیم سوچ سره سوچ ناکام دی او الحمدلله په خپل منت سره توانه کم کړی دی
او بله خبره تاسو دلته مطالبه بیا نه دي کړي دا خو حکومت وویل چې 4 لکه روپۍ درکوه تو ورته چرکه یا خو مطالبه کوي ګاډر نه دي پټ شوي غلا شوي د ډېره په غوټو یوه کور را نه ده شوي غادو دا زمونه ته ویل چې پوره غوټه جامبې ورته ووله غلا شوي دي همیشه کورونه چې غلا وشي بیا سړی معلوم کړي چې پلونکی دی دا ډېر غټ پور پیغور لري میله ړنګول ځون ته ګوښی پیغور لري بازارونه یې ړنګ کړي دي نوي بازارونه جوړوي همیش تنده نه پرې متېږي امیر د خپلې بازارونه د څټ او د مخ خپلې جامې وي خپل یې ذهني هر چاته پته وه چې په څانګ یې دا جامه دو په څټ یې دا جامه دو په مخ یې دا دو هغه ځون ته خپل یې خوند و امیر د ژوند نه د خوند وایست لاهور شه د میټرو بسز درته پرې جوړ کړل امیر د خوره ښایست دی د خپل شاعرینه د ښایست د پوره نګاهي کو دا د امیر یو ملګری دی که په شعر شي غلط نه شي چې د پښتنو د بېوسۍ درته نور هېڅ نه وایم د پښتنو د بېوسۍ درته نور هېڅ نه وایم د میرانشاه د نړېدلي ښار تصویر درلږم زموږ ړنګ وطن چې سوچ ته ونه شي چې ریپې لکه چې د ده ذهن ته سکون پرې رسېږي دا ړنګ وطنونه موږ ته د پیغورۍ ډک یوکتوب ویښتی موږ په خپل سر دا پیغور نه پرېږدي وعده در سره کوي چې راتلونکي نسل ته و دا کیسه خو بوته شو چې مړی کړل وویستل جنونه یې په ډک کړل سرونه یې درګډ کړل انشاءالله دا کیسه نه ورته پتېږي چې ټیټ یې کړل غلام یې کړل ورته خیش کړل ته اتنی قوت وي اتنی نه چې په دنه غوټه اسوار وړي غلامي بیا نه کوو غلامي مو موږ کوم وطن نه کوي د چا دلته د مو د نن رتاګ تاسو په نن رتاګ ما بوله الله گواه دی مو په باندې کمرې کښې ننه ها توس د در نه بار بار پوښتنې کولې مینه رما وایي کوم د وطن نه راوایي چې وطن ابود وي موږ ابود یو دا زه اورېدلې کیسې زوی څومره درته ورزده کولې تاسو نه دي لیدلې کومه لمحه د دې شي ګواهي نه ورکوي چې میر سره ظلم وشو میر سره زیاتای وشو په زیارت چې بمباري شوې وه دا ملګري ټول د چنن انتظام کې دا د هغې په یوه وړي کې تحریک شوی موجود وي بیا میر یو ځای کمپین کوی و سړي ورته وویل چې خو مې شو خپله غلطۍ وي صحیح نور څه رکشونه چې په دلیل په عقل په علم په دا د کیسه وکړه چې ولره د امیر غلطي څومره ده چې د شاول د سر نه یو طالب داس په وکړو دای په زیارت چې په باچون بمباري کې دا په کوم مذهب ښه جایزه ده وایي چې په یوه کښې نه ده جایزه چې په کیل قانون ښه جایزه ده وایي چې په یوه کښې نه ده جایزه مور چې نه په قانون نه په مذهب ښه جایزه ده خو دا ظلم شو بله خبره هغه خر که چې ده ویل چې زه په دا پرشکانه جسم مې خولې ما ور به خپل هم په سترګې لیدلې دي دا کیسې احسان الله احسان د ده هدف د معشوقې دي ډارلینګ یې دي چال یې جوړ کړ په دا فلمي نقشه دا سپین ږیري ډېرې کیسې داسې چې ځوانونه ته نوي روګاډې دي فلم مې په دا کښې داسې وشي چې یو هیرو وي یا بیا هیروین وي وبخښه ستا دا کیسه لږ ماحول مطابق تو نوره د سپین ږیري یې مخ دومره بخښنه پوهېږم یو ویلن وي هیرو هغه بیا چې شاته ډېر کښلی وي او هیروین بیا چیرې یوه ښځینه وي بیا ویلن هغه سړی وي چې په منځ کې بدماشي وي
دا اصل شو دا بدماشي وکړو تا پر ازوی ته سړی ځون ورسوي بیا لږ کېدلی کړو ځون پې هیر وکړو چې که زه پیاوړی شول خو چې ته اوس لږ وښادلی شه ازوی ته ځون ورسوي امیر سره یا غالبه وکړله امیر وسایل د امیر وطن نیول دا یې مقصد و بس چا سره چټ کړل چا سره ټیټ کړل اخري نتیجه دا راغله چې ملا نصرالدین چیرې زه دا کیسه ډېره کوو په ګالک شاخه شوي وه دوه سړي ده په کور شه شور ویر و ده ډاډ نوس و نه یې کامبله کړې وه ښځه یې ورته چې شور دی دا ویر ووته چې ویر ووته ټوکي سړی و دوه سړي سره شرط دی په دامان سه دسته منډه کړه سړي سره پرې شول کامبله پته شوه سړي په کامبله منډه کړه ده پسې منډه کړه په ګالک شه پته نه وه دا رشکش و کامبله لوړه شترمونه وڅښل د ورته چې څوک څوک سره رټ ویر چې هېڅوک نه سره رټ دمه کامبله ته چالو نو دا وی چې د امیر وطن د امیر د خلک داسې نه دو چې د امیر وطنیان نسي په دا کښې څه داسې شیان پروته دي په دا وطن شي چې ته ته علم نشته ده ته دی دوی د متونه بیا ډېر سبق ولري سبق یې نه د خپلې خورې د جوړولو ویلی دا سبق یې نه دی ویلی دا د خپلې خورې د تاریخ نه خبر دی څوک چې د خپلې خورې تاریخ نه خبر وي یا د خپلې خورې مفادات پېژندي نو محترم او ډېرې ګرونه خلکې وخت مې تاسو ډېر وخواست زړه مې تاسو ته ډېرې خبرې کول غواړي خدای دې به کوم د وطن ابود لري دغه ابودي په سخت رزق شه لکه چې ونه کله وچیږي څه دا یې بغوړي کومیا چې کله وچیږي دا په وینه تولل کېږي په دا خپل وجود شه چې خدای څومره هډوکي زور وینه راکړي دي دا هم قربان دي د میر د غونډې میر د دغه خور راتلونکي نسل ته د غورینه نه پرېږدي دغه ګرونډینه د میر د بنانګې لنډینه ورځېدلې دي په دا ګرونډینه چې د ننګ سیرې وایه کله کله چې دا خورې ته پته ولګېږي چې وخت یو قسم نه وي د وستره وړی و نور داس نه و دا تاسو ډېر ښه وکړل چې په هغه ګروند ښه حق نه ووښت چې کوم ګروند ته ته دا مجبورولې او دا هم بیا په هغه نښه کړي دي چې دا ګروند یې درکوونه خو زه نه وم نیوه دا هم په هغه نښه کیسه کړي نو خبرې خو اوږدې دي دغه خورې امن ترقي میز د یوه قوم د پښتین سره پیوستی کیدای نه شي چې په یوه خوره یور بال وي یا بله خوره ورو غریز وویني سپین ږیري ته پته ده ټولې په افغانستان چې د پښتانه ښارونه ویش شو په دا کښې چې بازو ښه کاروبار و د دغه ښه کاروبار و چې وره بدامني راغله دولت راغله دا وطن د یوه بل سره تړلی دی په ټول پښتانه وطن چې میر دا د میر مسجد قوم ټول پښتانه قوم ته خیر غواړي او امن یې غواړي دا ټول دا قرارداد ټول دغه قوم خلکو پاس کړ چې میر په خپله خوره ها ټول د پښتانه خوره باندې امن غواړي خوشحال ژوند غواړي بېعزتي نه غواړي بېقراري نه غواړي دا د زورواکۍ ژوند داسې وي چې ټوله ورځ اتڼ وکړي ویګا دا ته خفه وي چې دا خفه په څه یم دا بلواکي وي زورواکي وي دومره واقعیت تېره شوې وي چې هغه نو ویرې وي خو اثرات یې پوته شوي وي خوښي ته نه پرېږدي د خپلواکۍ ژوند که روغی دا اتڼ بیا ورته خوند کړي دا د یو بل سره ملاولو ورته خوند کړي د خپل وطن سوچ وکړي په پردیو وطني نامونه بنګلې جوړول جوړوې کوي روب نه پرې جوړېږي په خپله خوره کړې چې بنګله وي د کلي سپین ږیری چای په شت شي خوند یې ورته دی خپله خوره ته سوچ وکړئ وطن په منډه نه جوړېږي د خپلې خورې خلکې دلته خو داسې جملې ادا شولې چې څه د خپلې خلکو نه په څانګو دا کیسې وکړه ځینې خلکې نه دا خلکو کمزوری وي بېشو وي دا د موږ وینه غوښته د زه د ده نه ځم نه پرې کوم دا خلک چې که څوک مترات بدیایي هم زه یې بله من نه پرېږدم دا د موږ خپل دی دا یو نه پوهېږي
چې زه یې خپل یم. زه خو به ته ویلو چې ته مې خپل یې. دا خپلګري دا واحده پکې ځوانان په یو داسې وخت ته داخل شوي دي چې د دنیا پالیسۍ ډېرې تر ښځو ته تللي دي. بخښنه سره کم سپین ږیري نوستي ډېر سپین ږیري ونه وي روغلي. موږ ته نشته پته چې هغه مالداره طبقه هم دا درنه ته روغلي وي چې صرف ته صرف د لرې ځینې اسلام آباد کراچۍ ته نه روغلله درنه ته روغلي وي که نه. امید مې دی چې دومره ونه وي بخوان داسې د ونه وي روغلي صرف هغوی ته روغلي وي. خو دا دوی ته دغته مه راځه چې مو چک شته یا مو نشته. دغه ځونه اول د مو مې چک شته نه زه چک وخلو. خو د دغې قوم وطن د یوه چک د پوره وهزولو لپاره دا خو کښېنول دي کارور. دا شور ضرورت شه بیا شور کوي ورسره خو په سر شه ورته څه خلک څه ویل چې لښکر ما په سر شه څه ما په اخر شه څه اصل چې په اخر شه چې څه بیا یې چې ډاران دی خو بیا چې په سر شه څه هم بیا یې چې نقصان وخوري. میډیا په سر شه شي د وطن مین وي په دا وطن ساخ مین وي په دغه پوران چې قربانۍ نه کې ویرو نور میډیا خدای شته دا سیراتونه بیا په موټرسایکل اکسیډنټونه ته نه دی جوړ شي. دا بیا بس څه نه شي. دا د ظالم سره اوس د پنجې اچول ته وشوي. ځای معبود لري موږ کیسه اوږدېږي ډېره خو زه دا وایو چې موږ پر اتاق باندې ډېر ډېر خلک لږ کې نشینه توخیریږي. خو زه دا اعلان کړه چې که په نږدې ورځ کښې دا کیسه حل نه شوه زه مستقله بیشتره راوړدله ته. حکومت ته دا کیسه هم په ځان ښه وساتي چې که مو بیشتره راوړه بیا کیسه د ملې د حسابه نه دو. بیا کیسه مینې بني څای ملګری وګیو چې په هغه کیسه وشوه چې دا بیا اثاره وکړه. کیسه بیا اثاره کېږي. بیا کیسه بیا د هر شي د حسابه که توبه کېږي. ګاډر ټرن خو پرېږده ټیپک ته چې وړی وي ټیک نو ټیپک ته د وړی وي خو مو په ریپې کړی وی ریپې بیا ورکوي. بیا کیسه ګاډي ته هڅي دي مارکېټه ته هڅي کیسه به نه وزده وي. که دا کیسه وزده شوه دغه ذمهدار بیا دی دی. دغه میز خو مه وزدوله. میز خو د ډکه وینا راځي وي ظالمه ته ورته کړ نو چې چکینه نه دم راویر دي دم راپوتې دي ورکوئ. په چکینه خو د لاس کوله تېر کړل چې ورکوي. یو ساته تو چکینه نه تیره کېږي. بیا په چکینه کښې نه تو چکینه پوس ډرامه جوړوه. دا چکینه د پلویا نه دي ورکړي په دا د کښلې ریپې چکه کړي دي او دا بیا ډېره په مزدیره ګټلې شوې ریپې دي دا څوک در پرېږدي نه. که دا خیال دې وي چې دا خلکو چک شي دا خلک وعده دي چې نه چکېږي. بل دا وي نو چې تاسو ورځنه دلته نه رسېسئ په ډېر تړه تاسو چې خاص لار دومره کسان شته چې کیسه په پیرای دو پښتانه دا کیسه خوري چې د خالي پادل څه پیره کوي. خالي په پادلی نه باندې کومینه نه جوړیږي. کښلې رودرې نه سیکشنسته ورسره تو په کښېنستي باندې دولته دغه در نه اوز مضبوطېږي. یا عامره فکر زه نه کړو نو دا وعده وي چې کله هر څه سره فارغ ټیم دی تاسو بل ځای نه تراوېدله ته ورته راوستی. نه نه دي ډېرې خلکو لسونه چکړي دا څه وکړم. لوس چکه لوس چکه پیره چکه راوړي که لوس چکه. خدای هم خوښول لره خدای معبود لره. زه د تاسو سره یو چې کومه چار د رټه د زړه د تله څه کېږي دا کښې بیا اکثر در غلطه شوي چې د نیت ماړه یا څه وي یا ایما وي. موږ دا نن خبرې کښې ډېرې خبرې ورخپوته شوې وي ډېرې یې نکانه کړې وي. ونډه کیسه و انشاءالله سره کوي نوره ته زره توس ور و مونږ کېدای شي لږ کې څه زده وي
خو چې چېرې څه مزداوي وي د وطن لپاره بل مقصد مې نه وي پکښې دا وعده در سره خدای به تاسو تل خوښ ولري خدای هم تل عبود لره چې موږ دلته کیم د سټیج منتظمین دي انتظام یې جوړ کړی دی او هغې سره تعاون واخیستی بل زه د خبرې نه زه وار وخت تر څه په دلیاره کښې په وزیرستان خو هغه زوی دی چې دا څنګل هم په خاپوړ یې پښه کړي دي هغه مې نشي راوړي هغه خور حق مې ادا کولی نه شي رښتیا درته د دغې وطن په قیمه د دغې وطن په ګټه کښې د خپل سر ورکول ډېره واړیکې سودو دو ډېر واړیکی قیمت دی دا خو هغه خوره دو چې تو ته اوبه درکړي دي تو ته شوده درکړي دي تو ته لرګی درکړی دی تو ته د خپور یو درکړی دی تو ته د کیل ځای درکړی دی او چې مړ شي په خپله غېږ نه څملوي هغه خوره خو د موږ مور وطن دی دغه ډېر خدمت کې میږه دا د موږ وطن دی لکه شمه میز داسې یې لکه پتنګ که خپل سر علم پې قربان نه کړل د ظالم ولیکې چې پتنګ نه و ګینګټ روغلی وي خدای هم خوښ ولره عبودو سستی شمس دلته یو د درنه منتظمین چې ملګری ول هغې زیای بیمور دی خدای به شفا ور نصیب کړي ورسره ډېر خلک داسې دی چې فوتګي شوي وي زه نه وم راغلی زه بخښنه ځنه غواړو خفه نه شي مصروفیت خو یې دغه ځای نه مشترکه ده وکوو چې خدای پاکه څومره په نوس خلک چې په دغه ځای کښې مړي شوي خدای پاکه ویې بخښي خدای پاکه صبر ور نصیب کړي خدای پاکه نورې د غمه نه وساتي خدای پاکه رنځېرون وي بیمارون وي خدای پاکه هغې ته شفا ور نصیب کړي د چا د اولادي نه ورو شوي وي په دا نږدې وخت کښې مونه یې ویرګلي هغه راغلی نه و خدای پاکه پرې بختوره یې کړي خدای پاکه زموږ وطن کښلی جوړ کړي خدای پاکه هر څه چې وي یو شی مه روښه اتفاق د یوه بل قدر احترام خدای پاکه امیر نه دا شی چې لرې نه کړي موږ په دا باندې د غونډه مقابله کړي دا مو غوټه اختیار دی خدای پاکه دغه اختیار نه محروم مه کړي خدای پاکه د موږ وطن ټول پښتونخوا لر او بر افغان وطن داسې جوړ کړي چې د دنیا خلک یو وردغه سول کړي چې یا چې موږ چېرې لیدلی وای دا وطن خدای دا یو ورځ جوړ کړي لکه د لندن د امریکې وضعې ته چې خلک پله ګرځي چې داسې خلک به زه ته پله وګرځېږي چې یو ور مې دا وطن لیدلی وای خدای پاکه وطن هم جوړ کړي هېڅ ولدته کې خدای پاکه رټ ارمونه دی د میش په لوس یې جوړ کړي میر په خپل لاسې نه وطن جوړول غواړي خدای پاکه د میش په خوره باندې چې چا ته ظلم پالیسي راوړې وه په دا خوره د دغه خوره بچیون رابول دغه زیتی ته سیخول خپل یې کول خدای پاکه هغه خلک تباه کړه خدای پاکه امیر په لوس خپل یې ویني مخامخ چې اچېږي لګېږي رنګېږي خدای پاکه امیر وطن یې ونړوو خدای پاکه امیر کورونه ونړېدل خدای پاکه امیره خلکو پرېږده امیر چې کورونه ته تللي په دروازې او کلپونه دغه خلاص کړي نه وي خدای پاکه ټک ډاسونه یې پرې اخیستلي وي خدای پاکه د امیر یې ونې ویشتلې وي خدای پاکه امیر یې لرګي ویشتل خدای پاکه امیر یې چاپونه تیارونه ورکول امیر خو ټولو خلکو دهشتګرد و ګډر خو نه وي دهشتګرد ونه خو نه وي دهشتګردي خو ده په غلق شو یو داسې غوسه یو داسې ضد داسې زورو ته وخستی و داسې د غوسې نه ورته ډک و چې څومره قوت خدای ورکړی و په میږ استعمالوو خدای پاکه میږ ته دومره سوچ فکر زور وکړي چې دای خو په لرې کړي خپل وطن خو پرې جوړ کړي خدای پاکه اخره ختمه د میږ د ټولې په ننګ سره په غیرت سره په ایمان سره په دا کلمه وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله څه داسې خبره خو نه وي دوره مننه غلوه دلته دغه شورما کستی امیر توس به مړکی روغلېدو هغې سره د خالي هغه کېدو